نو په دغه ورځو باندې امام غزالی په احیاء العلوم کې فرمایي دا د اختر شپه د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده چې په دې باندې انسان د خوشحالۍ اظهار وکړه خو امام غزالی فرمایي ستا دا خوشحالی با د الہ العالمین په حدودو کې دننه ته بشک اظهار د خوشحالی وکړه خوراک وکړه خلق سره ملاو شه ته په هغې کې وګرځه ته په هغې کې چکرم ووهه خو ستا په کار ده چې دا سوچ او فکر وي چې زما به دا ټول کارونه د شریعت په حدودو کې دننه وي ځکه چې حضور مبارک فرمایلی دي وحد حدودا فلا تعتدوها حضور مبارک فرمائی الہ العالمین ہر یو سیز دا پارا یو حد مقرر کڑے دے حضور مبارک آغا بیان کڑے دے حضور مبارک فرمائی فلا تعتدوها اغین تجاوز دا مکوے کہ اغین انسان تجاوز او کا انسان پا نافرمانے کی مبتلا شي او چې کوم ثوابونه په دې ورځ باندې ما او تا ته ملاویږي د الہ العالمین د طرف نه چې دا څومره لویه مهرباني ده د الله څومره لوی کرم دی په دې ورځ باندې په هغه ثوابونو کې انسان د خپل ځان دپاره په خپلو لاسو باندې په خپله اراده باندې په هغې ثوابونو کې ځان دپاره کمی راولي دا د عید الفطر ورځ دا د الہ العالمین د طرف نه زمونږ او ستاسو دپاره تحفه ده هیڅکله داسې نه ده چې انسان دا په دې ورځ باندې ګرځي ما یا انسان د په دې ورځ باندې خوشحالي مکوي یا انسان د په دې ورځ باندې خوراک او اسکاک مکوي داسې هیڅکله نه ده انسان دا وکړه چې انسان څه کوي خو دا خبره به ملحوظ نظر ساتي دې خبرې ته بې فکر برابري چې دا کوم کار زه کومه آیا دا د شریعت مطابق کومه یا د شریعت د حد نه وتل دي یا د شریعت د حدودو کې دننه زه لګیا یم زه څه کومه بس دې ته به انسان خامخا فکر کوي او وجه دا ده چرته انسان هغې لوی ثواب نه الله مکه محروم نشي یو داسې نافرمانی د وجه نه د ګناه د وجه نه چې کوم لوی ثواب امت مسلمه دپاره الہ العالمین د طرف نه په دغې ورځ د عید الفطر باندې مقرر دی